عزیزان لوی اختر چې دی هغه تقریبا پر را رسېدو دی په ډېره حواله باندې د قربانۍ زموږ د خلکو نه سر خلاصېږي نه سر خلاصوي او یاره زما بابا د کور مشر دی نو لحاظه بابا پوهېږي کار یې پوهېږي دا ډېره لویه دوکه ده عزیزانو او دا ډېر لویه بدقسمتي ده چې زما او ستا پر کور دا خبره چې د هغه برابره ده. بله خبره دا د عزیزانو عام طور زموږ تی کورونه ګډ کورونه دي د پښتنو کورونه دي یو سړی چې دی هغه بابا دی نیکه دی مشر دی لس وشلې لمسیان دي زامن دي هغه کاروبار ورلره کوي. اوس خبره دا د عزیزانو عام طور موږ تی دا خبره چې د هغه پیلاو کړې ده چې یاره بس د کور سربراه چې وکړي قرباني د ټولو د خوا کافي ده. یاره خبره دا ده که رښتیا بابا مشر دی زامن یې غلامان دي غلامان حتی چې موبایل اخلي له بابا پوښتنه کوي چې یوه جوړه کپړې اخلي له بابا پوښتنه کوي چې ګړۍ اخلي له بابا پوښتنه کوي او یو قلم د اسکول یوه کاپي و رجسټر اخلي له بابا پوښتنه کوي له بابا روپۍ اخلي. بېشکه بابا دې خپله قرباني وکړي پر بچیانو باندې نسته. ولې هغه وجه دا ده چې دا دنیا دا د بابا ده د بچیانو نه ده. صحیح شو بچی اختیار نه پکې لري لیکن که زما او ستا رقم ټګۍ وې صحیح شو بابا د 50,000 روپۍ موبایل په جیب کې دی زما او ستا د 2.5 لک روپۍ موبایل په جیب کې دی. بابا د 1.5 روپۍ ګړۍ په لاس ده زما او ستا هغه رولکس ګړۍ د 80 او د 80,000 او د لک روپۍ ده. بابا په 1.5 روپۍ باندې د کپړو ګز اخي میټر اخي ما او تا په 800 روپۍ اخلو. بابا چې دی پر موټر سایکلو په الټو کې ګرځي زما او ستا سره اعلی ګاډیانې را سره دي او بیا څه وایو موږ وایو چې بابا د کور مشر دی نو لهذا دا یوه قرباني بس ده. د الله رسول فرمایي دا ته چې کومه قرباني وکې دغه قرباني د حشرګاه په میدان کې ستا سوارلې ده. ته چې له قبره راپورته سولې دغه سوارلي چې د هغه به تا رسوي دا به ستا دپاره سوارلي سي نو لهذا د الله رسول فرمایي اعلی سے اعلی قرباني کوئ اعلی سے اعلی مګر زه په ګنج کې چې هغه خدای وهل یا تباه هغه ستړی حیوان مه کوه د الله سره د معامله ده. صحیح سلو اوس په ظاهره خو تا ما او تا سره وینو یاره بس لاس یې تنګ دی لیکن په باطن کې خو ستا او د الله سره معامله ده. زه خطاوزم ته خطاوزې لوی الله نه خطاوزې لوی الله به له ما او تا ګیلمن سي چې ولې تا په پلانۍ ورځ دونه خرڅولې په پکنیک کې دې دونه خرڅولې و یارانو ته دې دونه خرڅولې او چې پر ما رالې بیا دغه ځای ته ودرېدلې ما صحیح سو مې کوئ قطعا یې مه کوئ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی یو غوښه درلوده 300 اشرفۍ یا دینارې قیمت ولو چا جن وغوښتله ده ویل یاره دا ښه خبره نه ده چې د حشرګاه پر میدان چې د قیامت په ورځ د قبره پورته کېږم دا د ځان دپاره سوارلي کړم دا ښه خبره نه ده. صحیح سلو اعلی چاق خوندور پسه و سیرلی و زګړی و غویی هر شی چې دی هغه واخلو.